السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. طلحه کلیک چینل کې درته هرکلی ویم. امید لرم چې روغ جوړ خوشحاله به یې، د ژوند په مزو کې به یې. عزتمندو، نن یو درې ښایسته ملګري دریای چناب کې لامبل او اوبو ډوب کړي دي. درې واړه د سیند غاړې ته راغلي وو. د ګرمۍ شدت د وجې نه یې سیند ته د لامبلو دپاره وردانګلي دي. درې واړه یې وړي دي. سلمان او جنید دا بچ شوي دي او یو ملګری تر اوسه لاپته دی. کوم ملګری چې لاپته دی د هغه نوم حنان دی. ریسکو والا هم راغلي دي. سیند خوا سره ډیره زیات افراتفري ده. دا کم دوه ملګري چې بچ شوي دي په دغه موقع هغه خلک د سیند غاړې ته وو. دغه ټام دوی اوبو خوشي کړي وو. څنګه یې سی کړل د هغه خلکو دا دوه کسان بچ کړل او حنان لاپته دی. تر اوسه پورې والا ریسکو والا ګرځي ورپسې، لاپته یې نه لګي. عزتمندو، دعا کوي چې حنان هلک زر تر زره را پیدا شي، چې د کور والې تسلي وشي. دوستانو، مونږ ته هم پکار دي چې سیندونو او نیرونو نه ځان وساتو. ګرمي هم ډیره زیاته ده. سیندونه راډک شوي دي. اوبه ډیرې زیاتې تیزې دي. مونږ ته پکار دي چې د داسې ځایونو ځان وساتو. کور کې د ګرمۍ د کمولو دپاره د هینډ پمپ په ذریعې سره لامبو، د سیندونو او نیرونو نه پرهیز وکړو. روزانه داسې قسمه واقعیت راځي. ښایسته ښایسته ښکلي ځوانان یې یوړل. زموږ حکومت ته دا درخواست دی چې په داسې خطرناک ځایونو دې پابندي ولګوي، ځکه چې ډېر ځوانان یې خراب کړل. اوبو یوړل چې په داسې ځایونو پابندي ولګوي نو هلک به نه راځي او داسې قسمه واقعې به هم مخې ته نه راځي. عزتمندو، دا وه زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو. د نورو نیو معلوماتي ویډیو دپاره زموږ دا چینل مخه ضرور سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره نشان وهئ چې هر یوه نیو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.